کور والم بیمار و تقریبا 2 لک روپۍ قرضداري شو. سر زه کاردار وم. شان دا درې ملګري کور ته ورغلو خو زه ورته بار ولاړم ابدي کلې مالې راغشت او بیا هم خرڅ کړو. بالکل او هغه هغې په خپله باندې تسلیم کړله هر څه یې وکړو چې او بالکل دا وکړو مونږ کړې ده او مونږ دغسې یو ټوګاډ په هغې کې رالو او دا هلاله لږ په موټر کې ناست وو مونږ کور ته ورننوتو 3 کسان. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال موجود یم په تانه ګړي کپوره کې او یو وقوعه وشوه د غلا یو ایف آی آر وکړو چیرې زما په کور باندې څه نامعلومه 3 کسان رالو چې هغې کې زموږ د کور چاردیوالي په عمل شوه او دې سره سره چې کوم د زموږ د کور نه څه 12 تولې سونا هغه هم غیبه شوه او دغه دا کسان رالو زموږ د کور دغه زنانې چې کومې دی په باتروم کې بندې کې د خبرې غرض او مقصد دا دی زموږ د خپرونې چې په معاشرې کې کم دغه دا بېګال دی دا څنګه ختم شي د جرایمو نه څنګه سړی کرکه یا ډډه وکړي په دې اړه باندې نور تفصیل اخلو د ایس ایچ او فواد یوسفزي صاحب سره چې دا د دې تانه ګړي کپوره ایس ایچ او دی دې سره بیا نعیم خان انویسټیګیشن افیسر دی دې دا کیس نعیم خان انویسټیګیټ کو او دوی چې کوم دی اپریشن دی دونه په دې هکله باندې کو چې دا وقوعه سوه او دغه د ملزمان هم ګرفتاره شوي دي دغې خبرې هم تاسو سره شریک کوو. فواد صاحب یو جهان مننه تاسو وخت راکړو دا وقوعه سوه لږه دا دې کتونکو سره شریکه کړئ. مهرباني ډېره مننه چې تاسو موږ له دومره ټایم راکړو او دا داسې وقوعه چې سالم احمد نامې ده هغه په کور کې یوازې نورې زنانۍ د هغه 2 زامن دي یو په ایټلي کې دی یو په اسلام آباد کې دی هغه راغی غرمه ټایم و هغه وی چې یاره دغسې زما کور ته داسې نامعلومه کسان راننوتله او هغوی تماچې ان کړلې او زمونږ زنانې په واشروم کې بندې کړلې او د کور نه چې څه کالي و هغه یې یوړو هغه مونږ موکې لړلو زومه انویسټیګیشن انچارج و ټول ټیم لړلو هغه فنګر پرنټ هغه کومه فارمیلیټي وه هغه مونږ برابر کړله زمونږ ډي سي پي صاحب هم راغی د سرکل سبزلي خانه بیا هغې کې مونږ پراپر ایف آی آر وکړو او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا ډي پي او صاحب عرفان الله صاحب چې کوم دی نو هغه بیا یو ټیم تشکیل کړو هغې کې زمونږ سربراهي زمونږ ای سي پي انویسټیګیشن صاحب او زمونږ د سرکل ډي سي پي صاحب دی کوله د هغې په نګرانۍ کې مونږ لګیا وو او شکر الحمدلله د دې سالم احمد یو سکه خورهیې وه چې هغه پکې د شک په بنا باندې مونږ راوچت کړو او د هغه نه چې کوم دی نو ټول ګینګ سرغنه چې کومه وه د پېښور کوم کسانو نه هغه مونږ پکې ګرفتارۍ وکړلې او کافي حده پورې پکې هغې کې دغه وشولې برآمدګۍ وشولې او شکر الحمدلله ټریس شوله. صحیح دې کې څه ریکوري وشوه د دغه ملزمانو نه او دغه د ملزمان چې کومه دا وقوعه کړې دا دې مني بالکل او هغه هغې په خپله باندې تسلیم کړله هر څه یې وکړو چې او بالکل دا وقوعه مونږ کړې ده او مونږ دغسې یو ټوګاډ په هغې کې رالو او دا هلاله لږ په موټر کې ناست و مونږ کور ته ورننوتو 3 کسان او پستولې را سره وې دغسې په زنانو هم کېښودلې یو کس زنانو ته ودرېد او 2 دغه وکړې تالاشۍ وکړلې نو بس چې څه کالي و هغه مې یوړل او هغې کې شکر الحمدلله دغه وشوله برآمدګي وشوله کامیابي وشوله په کیس کې. نعیم صاحب تاسو دغه دا کیس انویسټیګیټ کولو په هر انګل باندې انویسټیګیشن د دې ښکلی وشو د ملزمان د کوم ځای سره تعلق ساتي په دې باندې څه مخکې دی نه ایف آی آر شته دا څه ګینګ دی چې دونه په دا کور ته لاړو د زنانو د دغه کور والا چاردیوالي په عمل شو هغه زنانه به هم حقیقت ته چې په هغه ټایم کې یره ترخه به پرې ډېره زیاته راغلي چې تمانچې پرې وباسلې شوې دې کې دا کسان د دې څه خپل رشته داران هم کېدو. ټولو نه مخکې ستاسو شکریه ادا کوم یو جهان مننه ستاسو د راتګ او د موږ له وخت راکولو دا چې کوم دی کې کمپلیننټ دی سالم احمد ول دی شاد محمد سکنګړی اسماعیل زی د دو دا خورای دی خو مخکې لږ داسې مشکوک دغه د کیریکټر د دو سسپیکټډ دی د نه مخکې په ایف آی آرونه شوي هم دي خو بیا هم مونږ دی انډر واچ کړو بیا دی مونږ په دې کیس کې روچت کو بیا انټاروګیټ کو پراپرلی د هغه انټاروګیشن دوران کې د خپل چې کوم د نور کوم
شریک واردات ملګري دي هغه یې د هغې نشاندهي وکړله بیا د په نشاندهی باندې بیا مونږ مخکې لاړو دې کې هغه ګاډی هم ریکور شو کوم ګاډی چې د وکوه کې استعمال شو دې نه علاوه د غلا کې چې کم دی نو د مدعیانو هغه څیز نه دی منشن کړی خو د یو ریسټ واچ هم دی وړی دی هغه ریسټ واچ هم د هلال په نشاندهی موږ دوی ته کور نه برآمد کو او چې کوم جیولري دی کې تللی ده هغه جیولري چې کوم پیسې بیا دې خپلو کې ډیوایډ کړي دي هغه پیسې 4,23,000 روپۍ د دوو کسانو چې کوم حصه کېده هغه دې سره موږ برآمد کړې ده او هغه په موږ سره ده انشاءالله مالکانو ته به واپس کېږي دې کې د دې نه دغه د پیسې ریکور شوي دي پیسې ریکور شي دا ګاډی چې کوم وکوه کې استعمال شوی دا هم ریکور دی دغه ریسټ واچ هم پکې ریکور دی او نور هم پکې کوشش کوو انشاءالله چې نور ریکوري هم متوقع ده دې کې څونه ملزمان ګرفتاره شوي دي دې کې دې ویل کېږي چې 3 ملزمانو دا 3 ونه اریسټ دي دا خو 3 کسان د کور ته انټر شو نو کور مالک ته خو پته نه و دی کې دا نور 2 ملګري د بار ګاډي کې ناست هغه هم پکې معلوم شو دی کې صرف 2 اریسټ شوي دي 3 چې کم دی نو عدم گرفتار دي د هغې د گرفتارۍ متعلق مونږ لګیا یو کوششونه کوو انشاءالله ډېر ژر به هغه هم ونیوی شي او دا چې کوم نوره ریکوري پاتې را چې کوم برآمدګي ده دا به انشاءالله ډېر ژر مخې ته راشي د دې دا ګینګ چې دا چې کوم دا ګروپ دی یا دا سرغانه د دې چا سره څه تعلق شته ګینګ وغیره چې د دې داسې په دا کور باندې په ډاډه زړه ورځي چې لکه داسې د غلا هغه کې دي چا سره څه داسې تعلق معلوم شته مخکې فایر شته او دې کې دا ملزمان د کم ځای سره تعلق لري دې کې هور د هلال متعلق خو الریډي فایرونه شته د هم د دې تاڼۍ بل فایار هم د په د باندې اسلام آباد کې هم دغسې د غلا وقوعې دي کړي دي او د سره دا چې کوم ګینګ ټچ دی دا د پېښور د دې علاقې نه دي نور صرف دی د دې علاقې دی دلته کې دغسې مختلف ځایونه ټارګېټ کړي او بیا دغه ګینګ د سره چې کوم ټچ دی د هغې په ایما باندې د هغې په تعاون باندې دی راځي دلته کې داسې وقوعې کوي په دغه چې کوم د پېښور کسان دي دې کې یو د ماشوخیلو دی یو پکې چې کوم دی نو دغه اخون محمد لنډی دی او نور هم دغه د پېښور اوسېدونکي دي نو انشاءالله هغې ته به هم رسایي کېږي ګرانو عزتمندو دا انویسټیګیشن افیسر نعیم خان صاحب او هغه فواد صاحب ایس ایچ او د دې نوم دغه د خبرې تاسو ته مخې ته کېغوستې نور تفصیل د هغه ملزمانو سره په دې هکله خبرې کوو چې څونه په ډاډه زړه په یو کور باندې ځي تمانچه روباسي پیستول روباسي د هغه کور نه غلا کوي وجه څه ده د کیس محرکات سو ټول تفصیل تاسو سره شریکو چرته مزه مونږ سره اوسئ جی عزتمندو دا د تاڼه ګړي کپوره هغه ملزمان دي چې کوم تاسو اوس په دې باندې انویسټیګیشن افیسر نعیم صاحب او فواد صاحب ایس ایچ او صاحب په دې باندې خبرې وکړي دغه د وقوعي محرکات سو ولې دغه د ملزمان دې ته جوړ شو چې په یو کور باندې ورلو او تمانچې روباسلې د هغه کور عزت نفس مجروح شو د یکې هغه زنانه ویریدې ځکه چې حقیقت ته چې په یو کور باندې لاړ شي او زنانه سي هم د هغې زړونه کمزوري چې ته بیا په یې تمانچې روباسي هغې دې نه بیا هغه کالی ویسي نور څه هم ډېر داسې وشي دا راته وایي چې ستا څه نامه ده ما هلال هلال نامه ده ښه تاسو ته دا چې کوم د چا نم چې دا غلا وکړه یا په دا کور ورې دا ستاسو رشته دار وو ماماګانو کې څه دي ماماګان ښه ماماګان دي دا څنګه دا نور ملګري هم تا تیار کړو چې یاره د دې په دې کور باندې ورځو د کیسه دا واقعه ټوله وکړه که نه دا ما پېښور کې ملګري وو عبدالرحمن نوم یې دلته 2-3 پېرې راغلی دی نو دا ځای هغه هم لیدلی وو بیا زما د ملګرو هلته کې وکتو او بس دغه شان د 3 ملګري کور ته ورغلو او زه ورته بار ولاړم او به دې کالې مالې راغشت او بیا هم خرڅ کړو دا ستا ماما و زما ماما و د ماما سره یې څنګه تنازع منازع و چې دا کسان دي ورته داسې غلط پیمنټ کې بس غلطي شوې ده ثبوت نه داسې زیاتیات نه دا ماماګان دي مالدار وو بس او جی مونږ یو خلک یو بس دغه ټایم مونږ خپله بس داسې ګډوډ کارونو کې پسو شو نو بس پای په وجه مونږ یو خاندان دی ښه دا تاسو ټول بیل بیل کورونو کې اوسېږئ او بیل بیل ښه دا تاسو څنګه تیار کړو هغه چې کوم هغه تاسو نه برآمدګي مو هم شوه چې څه تاسو نه ریکوري هغه هم وشوه که نه جی مونږ ورکړو بالکل ښه اوس هم مونږ سره یو ملګری تا سره دا و یو دا و درې ټایم ته ته ورته دلته گاډي کې ناست وې او جی نو څه طریقه کار و څه پلین باندې تاسو ورغلې تاسو څنګه مشوره دا 3 ملګري ورغلو 3 پکې لا اوس 2 پکې مجرمان دي او مین کس چې کوم دی عبدالرحمن دی او دا
دا ملګری دننه ورغلی و د ما سره خوا کې ولاړ ښه ته ورته بار ناست وې زه او جي ګاډي دوی ته خو پته نه وه که نه دا هر څه ورته تا وښودو ما هم خو وایي مخکې نه عبدالرحمن لیدلی و عبدالرحمن د کوم ځای دی د پېښور دی هغه د پېښور دی او جي. او دا هم د پېښور دی او دا هم او ته د دې ځې زه دی نو ګڼې نه چې خپلو خپلوانو سره داسې نه دي کول پکار نه دی پکار بالکل ها؟ بالکل بس غلطي شوې دی مونږ نه هم شوې دی آینده به خیال وکړو او دا ستا سکه ماماګانو ګوره اوس به ستا هغه خپله خپلوانه خپلولي به نیم دې سره ګوره خرابېږي نه بالکل 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 صحیح ده ستا څه نامه ده سر زما ګلداد ښه ګلداد ته هم د دو سرې وې جی سر زم دي سره وم ته کور باندې ورلې دا واقعه وکړه که نه کور ته څنګه ورلې څه مو وکړو بیا سر زه پېښور کې د ګاډو ارنګ کار کوم هغه عبدالرحمن یو هلک دی هغه زه دوی سره میلاو کوم په دویم ملاقات پیله ملاقات سره یو ځل راغو واپس بیا لاړو بیا یو څو ورځې پس راغو نو بیا دې ګاډي کې کېناستو ما سره دوه ملګري نورو نو مونږ کور ته ورغو بس دغه کالم راواخیستو بیا راووتو بس بیا ګاډي کې کېناستو کور واپس ته چې ورلې څنګه څه مو وکړو سټارټ نه دغه د کیسو کې څه کوم په دې کې ویل کېږي فایار کې چې زنانه هم تاسو باتروم کې بند کې دغه دا واقعه وکړه که نه جی سر مونږ چې کور ته ورغو هغه یو بل ملګری لوړ غونته کې زین نامې ده دی یو ملګری عبدالرحمن دی نو هغه یو زنانه ته چې ته هلته کچن کې وه ورته چې بس هم کچن کې کښېنه بیا لږ ساعت پس یو زنانه بله د باتروم نه راووته هغې ته هم ویل چې ته هم دلته کچن کې کښېنه نو بیا مونږ تالاشي وکړه بس زنانو بیا ما ته پته نشته هغه بل کس ورته ولاړو سر تاسو سره تمانچې وي جی سر هغه زه چې کور ته تلم ما سره وه بیا مې بل ملګري له ورکړه لږ کسان درې وو تماچې دوه وي سر نو تاسو دا ستا ډومبې ځل و جی سر دا زما ډومبی ځل و هلال سره مې هم دا چې را سره ولاړې دا پیله ملاقات و لکه اول دې کار له راغلي وو کتو هم سر او نو کار سره دې غلا ته هم لاس واچولو سر بس هغه عبدالرحمن نه ما له قرض پیسې غوښتې ما لږ مجبوره یم نو هغه بس په دې دا کار راته سر وښولو او نو بس ډېر بېخپېمان وي سر ولې چې واړه واړه بچي هم دي نو غلط کار په کار نه یې سر ګڼې نه چې نه د پکار لکه چې د یو انسان زما خپل کور دی زما چاردیوالي پامال کېږي زه به هم خفه کېږم لور لرم خور لرم پښتو معاشره ده که نه جی سر بالکل منو غلطي منو افسرانو ته هم ټولو ته ویلې چې دا غلطي مونږ کړې ده او منو یې او بس الله دې رحم وکړي خو داسې په کار نه سر چې یو سړی څومره مجبوره شي نو غلا نه ده په کار ستا څه مجبوري وه سر زه کردار یم قرضدارې وي جی سر څو روپۍ سر کور والم بیماره په تقریبا 2 لک روپۍ قرضداري شو ښه دې کې دله څه میلاو شوې بیا جی دې کې ما د 93,000 روپۍ میلاو شوې سر هغه اوس څه شوې هم سر قرضدارو له ورکړي لکه دا هر څه چې تا کم وکړو ته مجبوره وې جی سر زه مجبوره شم تا باندې د کور بیماري وه لکه د یو مجبورۍ نه دا ته جی سر دا ما د مجبورۍ نه کوم اوس پاسپورټ هم جوړ کړی و 15 تاریخ مې راخستی و زه بهر تلم زه او دا ستا مخکې چې باندې فایار شته که نه ډومبې ځل نه چې دا پیاله ځل دی سر جی سر نو ته د لکه یو اسې یو خبره ده عزتمندو مجبوري هم ډېره بده بلا ده لکه دنه خو جرم وشو خو هسې که وګوري مجبوري هم په کار نه چې څومره یو سړی مجبوره شي نو غلا نه ده په کار سر جی سر او صحیح غلطي په کار نه سر په یو طریقه کې چې څومره یو سړی مجبوره شي نو غلا غلطیا نه ده په کار سر یو غلطي هم نه ده په کار چې تاسو په دې کور ورغلې نو چغې چغار نه شو د ماشومانو یریدو به نه نو پکې څوک ماشومان پکې سر نو او جی نو پکې صحیح څه پیغام نوي کله څه ویل غواړئ چېرې داسې دي شیزونو نه ځان وساتئ بس دا زموږ حالت دی ټول خلک به ویني خو چې یو سړی څومره مجبوره شي نو غلط کار په کار نه دی ولې چې هر سړی خور لور مور لکه هر څه بچي دا هر سړی لري نو غلطه نه ده په کار نو تا سره چا کومک نه کولو خپلو خپلوانو چې ته دې کار له مجبوره شوې سر به سر چا خپل امداد کړی خو هر سړی نن بس مجبوره دی هر سړی ځان له مجبوره دی زموږ کار ژوند ډېر ښه روان و د ورکشاپ خو د کارونه لاسه بس ټول حالات خراب شوی نو ستا خپل خپلوان د خپلو خپلوانو له چې اوس پته لګېدلې ده یاره سر لګېدلې ده ورته ولې ما سره یو بل ملګری و نو هغوی به ورته ویلي سر جی سر جی ښه عزتمندو دا یو ملزم د خپل ماما سره دا وایي چې د ده به کول چې دا زما ماما و او څه تنازه منازه نه وه خو به زه دې له پری پلین د جوړ کړو دغه دا کسان یې ځان سره شریک کړو د ده ملزم دغه وینا ده چې ما کم دا کول او فعل وکړو د دې په شاته یو پس منظر خو یو دردناک غونتی دی یو پس منظر داسې دردناک دی چې یاره
زما په کور کې کور والا ماته بیماره، زما بچي دي، قرضدار یم، 100 لکه روپو پورې قرضدار یم، نو مجبوره شوم ځکه مې دغه دا کول دغه دا فعل وکړو. صحیح ده دنه جرم شوی دی، د غلا کړې ده، خو دې سره سره زموږ معاشرې کې زموږ په چم ګاونډ کې زکاتونه بند دي. که چېرې په چم ګاونډ کې دغه زکاتونه ویستلی کېدو، د غریبو مرستیال خلک جوړېدی، نه به کېدی دغه شان دا واقعي لکه دې دا جرم کړی دی، جرم نه به نفرت کوو. دغه دا ملزمان دا انسان دی، هر انسان نه کول فعل غلطي دا کیږي. د دې پروګرام صرف غرض او مقصد دا دی چیرې د دې جرم د شاته څه محرکات دي، د دې جرم شاته پس منظر څه دی، کانټیکس څه دی، نو د دې دغه دا کانټیکس تاسو ته مخې ته کو، د دې مخې ته کو چې د دې دا ماما او دام چې کم دی ځوان دی، ینګ دی، دونه عمر یې نه دی، او دام چې کم دی عمر رسیدلی لکه دونه عمر یې دی چې 30-35 سال به وي. د عزتمندو دغه د خپرونو غرض مقصد صرف او صرف دا دی چې یاره زمونږ په دې معاشرې کې زمونږ دغه د پښتانه یو ښکلی ثقافت لري، یو ښکلي پښتو ده چې یاره دغه د پښتو بدرنګه نه شي. عزتمندو دا وه زمونږ د نن ورځې دغه خپرونه د مردان ډسټرک تاڼه ګړیکپوره کې چې د دې ټول کیس ټریسنګ چې کم دی کریډیټ اغزي ایس پی انویسټیګیشن ثناء الله خان بیټني صاحب ته چې په مردان کې ډیر داسې هنټریسیبل ړانده کیسز د هغې د ښه کارکردګۍ د ښه پراګریس له کبله دا ټول چې کم دی پای ته ورسېدل ټریس شو. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه او موږ ته راکې اجازت په لوی الله م سپارم. د الله په امان.